ستړی مشه نازولو. اول درته یو لطیفه وایم او بیا به په یو سنجیده موضوع لږه تبصره کوو. د پښتنو یا د پاکستانیانو د کرکټر یا د کردار جایزه به اخلو. لطیفه خدا ده چې نن په ټوله نړۍ کې د جمهوریت ورځ چې ده هغه نمانځل کېده. عالمي ورځ به د جمهوریت او د جمهوریت دا ورځ نمانځل کېدل شروع شوي دي د 2008 نه. نو په پاکستان کې هم د جمهوریت ورځ چې ده هغه د سرکار په کچ باندې سیلیبریټ شوی ده. تر دې دمه خو د سیاسي جماعتونو څه پریس ریلیز یا خبر مخې ته نه دی راغلی چې آیا سیاسي جماعتونو هم دا ورځ چې ده سیلیبریټ کړې ده او که صرف لکه حکومت او د حکومت مختلف چې کوم ارګنزي د دې کارونو لپاره هغې کړې ده. ویسونو نالونه والو چې انتخابونو چلي ما خیال دی زموږ سیاسي جماعتونو له او زموږ حکومت له او زموږ جمهوریت له او زموږ جمهوري ادارو له دا د شرم مقام دی چې دا څه په دې ملک کې روان دي د جمهوریت په نوم او د سیاست په نوم. نو آیا دا جمهوریت دی او آیا دا سیاست دی او که د ریاست ځینې ادارې د جمهوریت په مریه مثال ته ورغلي کېږي څنګه چې سیاسي ګوندونه الزام لګوي. نو سوچ په دې خبره پکار دی چې په دغه سیاسي ګوندونو کې خپله دننه څومره جمهوریت او څومره جمهوري رویې دي. دا خو شوه دا خبره اوس زه خپلې موضوع ته راځم. کله کله زه سوچ کوم که دا پښتو یا پښتونولي یو قام نو یا یوه ژبه نه وه یا هغه کوډ اف کنډکټ نو او دا فرض که یو خالص ایمان او تر ما د پښتو ټپه او متل را رسېدلو نو ما ته به د بل دلیل ضرورت نه و ما به په دې پښتونولۍ ایمان راوړم. داسې زبردست دا پښتو دا ټپې او دا متلې وي چې سړی حیران شي. هغه سمندر په کوزه کې بندول او هغه هم دومره په تخلیقي او ادبي انداز شاید هم دی ته د پښتو یو متل دی چې چرته ډب وي نو هلته ادب وي، چې چرته ډب وي هلته ادب وي. نن د ملګرو په یو محفل کې خبره کېده او من حیث القوم په پښتنو او په پاکستانیانو خبره کېده او هغلته بالغ نظر والا چې کوم ملګري و اهل نظر نو هغې وي چې موږ د دې قوم نه مایوس شو. بیا یو ښاغلي ملګري خبره وکړه په دنیا کې د یو قوم نامه واخیسته چونکې هغه ملګري په اروپا کې ژوند کوي او د هغه ځای نه ډېر زیات خبر دی والا تعلیم یافته دی. هغې ویل چې په دنیا کې د ټولو نه پاتې ذلیل او وروستو او بې غیرته قام دا پلانکي قام دی. خو وی چې عجیبه خبره دا ده چې په دنیا کې د ټولو نه د قام پرستۍ په حواله او د قومیت په حواله د ټولو نه په اول نمبر مړنی او غیرتي قام دا دی. هغه د خپلې خبرې وضاحت کوو چې دغه قام چې دی نو په انفرادي حیثیت کې خو ته کې هېڅ غیرت نشته، خو چې کله خبره د قام راشي نو په ده کې یو دومره ولوله ده او دومره قامي غیرت دی چې مخې ته بیا د دنیا یو قام هم ودرېږي. وایي چې که تاسو راشئ پښتنو ته وګورئ نو پښتنو کې په انفرادي حیثیت باندې دومره غیرت دی د یو غریب نه غریب کس ته که د یو زورور نه زورور کس هم په بروندو سترګو وګوري نو غاښونه وله شماري. خو چې کله قومي غیرت راشي نو بیا دا پښتون د هر چا نه پاتې دی او تقریبا دا مثال په پاکستان کې ډیره په ټولو قومونو باندې راځي. وجه څه ده چې په موږ کې انقلابي کردار نشته. بنیادي خبره زما په خیال دا ده که ملک ساینسي جاج واخلو دا منځنۍ اسیا نه چې به کوم حملاور قامونه راتلل نو هغه به د پښتنو په دې لاره تیرېدل او هغه چې به ناویشلي هند ته داخلېدل او تر دیلي او د کلکتې او د بنګاله به رسېدل نو په دې موږ خلکو باندې به دا بهیر اول تیرېدل. چونکې دغه جنګیالي قومونه وو او زمونږ دا خلک د دې د جنګ نو او څه خاص مزاحمت نه دی شوي، خو چې کله حملاور راغلي دي نو موږ ورته سر به سجود شوي یو او موږ د هغې هغه اقدار د هغې هغه روایات د هغې هغه ژبه او انده
چې د هغې هغه مذهب او مذهبي رسومات هم موږ خپل کړي دي. خپل شی نه موږ لا پوره پرېښي نه دي، د هغې لا پوره خپل کړي نه دي چې په دې کې یو بل زورور قام راغلی دی او هغه فتوحات کړي دي، هغه قام یې والي دی او موږ په دې نوې حملاور کلتور او ژبې او مذهب او عقایدو پسې شوي یو او د هغه خپل اصلي خبرې او د هغه تیر حملاور قبول خبرې هغه لا پوره موږ قبول کړي نه دي، خپلې خزانې لا خالي نه دي چې په دغه بل حملاور پسې شو. او ان دا کېده چې داسې وختونه راغلل چې په آخره کې موږ سره هېڅ خالص پاتې نه شو. حملاور راغلي دي، دلته میشتې شوي دي، رسمي طور او غیر رسمي طور چې دی نو د هغې بیا دلته اولادونه دي. نو یو قسم لا که تاسو وګورئ نو منګه یو کلچرلی یعنی ثقافتي طور چې دی نو یو آلوده نسل شو، مذهبي طور یو آلوده نسل شو او خلیاتي طور جینټیکلی هم یو آلوده نسل شو. په دې منځو باندې کې موږ نه غیرت، موږ نه ننګ، موږ نه قومیت، مقام ودرېدل، د ظلم خلاف اواز اوچتول، د ظالم لاس نیول، دا که په یو زمانه کې چېرته زمونږه څه اقدار وو هغه اوس زمونږه نه پاتې دي. په داسې حالاتو کې سروایول آف د فټسټ د خپلې بقا دپاره هر دروغ، هر دوکه، هر ظلم، قام خرڅول، دین خرڅول، یعنی هر هغه بد اخلاقي یا هر هغه کار چې هغه زما رزق او ژوند له دوام ورکوي، اگر چې هغې ته د مروجه قانون سپورټ نه وي حاصل، د روایاتو سپورټ دې نه وي حاصل، د دین په نیز باندې د هغه سیس ټیک نه وي، هغې سره زما خېټه مړېږي، زما تن پټ دی او زما سر چې دی نه هغه د سوري لاندې دی، په شړک دې ولګي قام او په شړک دې ولګي دغه نورې خبرې. نو یو خو بنیادي خبره چې دا هغه دا شوه. بیا کوم ملګري چې په عرب هیوادونو کې چکري لاړ دي، هغلته مزدورۍ کوي، هغې به دا تجربه کړې یوه تجربه زما دا شوې ده چې زه کله د عربو هیوادونو کې د کم ملک نه که سعودي ده که یو ای دی که قطر دی چېرته نه چې زه راغلی یم هغلته په هوایي ډګر باندې ډلې ډلې پښتانه دا مزدورکار چې هلته ډېره وي نو هغې وطن ته راځي نو په یو جهاز کې دغې خلکو سره ما بلها سفرونه کړي. په دغه د عربو په خاوره چې دوی په دغه هوایي ډګر باندې دوی قطار جوړوي، دوی د هغه ځای اصول، د هغه ځای اخلاق، د هغه ځای قوانین په چپه خوله مني او په هغې داسې عمل کوي چې ته به وایې واه. دغه خلک چې دغه جهاز کې کښېني د هغې مطابق به دې هغه بیلټ متړي، هغه ټول پروټوکول، خو چې دا جهاز کله اوچت شي او دی بلکل هوار شي او داسې نیمه ګنټه تېرېږي چې دی د هغه هیواد د حدودو نه د هغې په اندازه وتلي نو په همدغه جهاز کې به یو قسم لا بې سړکي شروع شي، نه به قطار وي، نه به بیلټ وي، نه به خبره وي، نه به خاموشي وي، په باتروم باندې به قطارونه وي، جګړه به وي، په خوراک به وي، تیزې خبرې به یو بل سره به ګرمي. او کله چې دغه جهاز خاص کر چې د پېښور حدودو ته راشي او اناؤسمنټ وشي چې لږ ساعت کې موږ په باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ باندې کوزېدو والا یو بل شانتې ماحول جوړ شي او لکه پخوا چې به موږ کلي ته تلو او دغه بسونه چې دي دا به زموږ د کلي هغه سر ته ورسېده نو هغه موږ به ودرېدو په مزه مزه به هغه اوسپنه ډنډه نیولې وه او دغه دروازې طرف ته به روان وو. نو همدغه صورتحال شروع کړي چې هغه کابینټ یې کړو کې سامانونه راتلل او هغه هر څوک د جهاز عمله ورته چغې وي نو دغلته بیا قانون دي. هسې هم دلته ما کم از کم پښتنو کې دا کتلي دي چې د اټک دې خوا خو په خوله کې اور وړي خو د اټک اخوا همدغه مزدورکار پښتون چې دی د ده بیا د ځمکې غږ خېږي خو د ده غږ نه خېږي. اوس وجه سره یو وجه خو دا ده چې په دغه هېوادونو کې قانون دی، ډب دی او هلته ادب دی او دغه ډب هم خلکو لیدلی دی او دغه ادب هم خلک مني او د هغې بنیادي وجه دا ده چې په دغه هېوادونو کې څوک هم د قانون نه بالاتر نه دي، هر سړي سره د قانون مطابق چې دی
وصول کیږي. زمونږ په ملک کې چونکې لا قانونیت دی، زورورو دپاره یو قانون دی او د کمزورو دپاره بل دی. قانون د سره اړوشته ده، زورورو به په لوړه خېږي. نو یو دلته دا خلک ګوري چې دلته د قانون احترام نشته. همدغه پښتانه چې بیا په پېښور په هوایي ډګر په باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ باندې راکوز شي نو سړی به حیران شي دا زم کوم، دا تاسو هم کړي دي، دا منګه ټول کو، دا ولې؟ سوچ په دې باندې پکار دی. اوس خبره دا ده چې خلک وي پښتنو کې قومیت نشته یا په پاکستان کې انقلابي سوچونه نشته، فکرونه نشته. خبره دا ده چې کوم زمونږ نسل و، زوړ نسل و یا زمونږ نه مخکې خلک و، دا یې خو سوجره جومات مو، سکول مو، مدرسه مو، څه تعلیم مو، څه مشر کشر مو، څه خبره مې. خو دا اوس نسل چې دی نو هغه خو د دې سوشل میډیا او د انټرنیټ د وجې نه د دغې ټولو څیزونو نه لرې دی. او زه بار بار خبره کومه چې دا نن ځوان نه چې زما د سبا مستقبل دی، د هغه نه یو شادو جوړه ده، نو چې د یو قام مستقبل د شادوګانو په لاس کې سړی به څه امید وکړي. خو هغه انګریزۍ کې یو وی اردو کې یا پښتو کې به ترجمه وکړم، جغرافیایي تقدیر، جیوګرافیکل فیکټ، جغرافیایي تقدیر. دا اوس یو تقدیر و چې زه په پاکستان کې پیدا شوم، دا یو جغرافیایي تقدیر و. او دا یو جغرافیایي تقدیر و چې زه په پښتنو کې پیدا شوم. نو چې دغه تقدیر د ازل نه لیکل شوی په داسې ماحول کې، نو بس موږ صرف جړا کولی شو په د اخري عمر کې. ملګرو کوشش د یوې خبرې پکار دی چې کم سپېڅلي اخلاق د پښتنو دي، کم چې زمونږ کلتوري درس دی، کم چې قوانین دي، او کم چې د اسلام احکامات دي، که څوک هم ویني که څوک هم نه ویني، که څوک شاباسي درکوي او که نه درکوي، که څوک سزا درکوي او که جزا درکوي، خو په دغې باندې عمل شروع کول پکار دي. که څوک هم نه ویني الله خو ویني. او په ځای د دې چې موږ خلکو ته تقریرونه وکړو، نو عملي طور موږ ته د خپل کردار نه ثابتول دي چې موږ ښه خلک یو. د هغې یو ساده خبره به وکړم، کله چې څوک خوشبو ولګوي هغه دا چغې نه وي چې ما خوشبو لګولې ده، بلکې د هغه نه خوشبو په خپله اوچتېږي. که چېرې موږ کې هر یو فرد دغه اخلاق، قانون او د مذهب په احکاماتو عمل وکړو، د خپل ښه ژوند دپاره، د خپل آخرت دپاره او د خپل معاشرت دپاره او د خپل د بچو او د مستقبل دپاره، زما خیال دی چې بیا به موږ نه یو قام جوړېږي، بیا به موږ د یو سړیتوب ژوند چې دی یو جنتي ژوند په دې جنتي خوره تېرولی شو. سوچ وکړئ په دې خبرو، خپله رایې ضرور راکوئ. اجازه غواړم. الله پاک.